على نبيه محمد صلى الله عليه صلاة السلام دیوی على نبيه ونبي کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی معترض اعتراض چې نبی ذکر کو علی رسوله به ویلې وکړه سبه ویلې وی علی رسوله. جواب مونږ وایو نبی چې ذکر کونو نبی عام دی، نبی سره عام دی او عام اشمل وی او اشمل الیقوی په ذکر کې اشمل الیقوی په ذکر کې ډیر لایق په ذکر کې کوي. نو په تحقیق د مقام کې وایا چې نبی او پر رسول کې نبی او پر رسول کې دوه قول دي. سو قول دي؟ دوه قول دي. یو قول دا دی چې رسول نبی دی او نبی رسول دی. یو قول دا دی چې نبی رسول دی او رسول نبی دی. ذهن نه پورس ها مساوات ته پکې ذهن دې پورا سیدل ها څه یو شی نو یا لکا نبی رسول دی او رسول نبی دی په دواړه کې مساوات دی. او دویم قول پکې دا دی چې نبی عام دی او رسول خاص دی. نبی عام دی او رسول خاص دی او رسول خاص لکه نبی عام دی که کتاب متجدد وسروی او کو کتاب متجدد وسر نوی دا نبی دی کنه. د نبی تعریف تاسو کړو والإنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام الشرعية سواء معه الكتاب المتجدد أم لا. برابر خبره د کتاب متجدد ورسروي او کو کتاب متجدد ورسر نوی. نبی تعریف څه شو؟ وانسان بعثه الى الخلق والانسان دا انسان دے بعثه چې لګلې دے الله تعالی الى الخلق مخلوق تا لتبلیغ الاحکام الشرعیه لپاره د رسولو د احکام الشرعیه معه کتاب متجدد ام لا. کده د سره کتاب متجدد وی ام لا او که کتاب متجدد ورسره نوی. یا لکه ذهنم ټول شیدلو دا یو تعریف شولو کنه رجب ها خاجی. او یا لکه د رسول تعریف څه شولو هو انسان بعثه الله الى الخلق چلا لګلې وسترا مخلوق لتبلیغ الاحکام الشرعیه لپاره د رسولو د احکامات شرعیه او ما هو کتاب متجدد. برابر خبره ده که د کتاب متجدد وی حقیقتا او حکما او یاسو حکما. الکه حقیقتا دا چې نوې کتاب ول الله ورکو حکما دا مخکې پیغمبر او پات شوی د کتاب او چت شوی د بیاي د تر ورکلو جی ذهن د پورا سیدلو خاجی. نالک رسول نبی عام دی او رسول خاص. د رسول تعریف دا دی هو الانسان دا انسان دی
بعثه إلى الخلق بعثه الله تعالى چلے دے اللہ تعالی إلى الخلق مخلوق تعالی لے دے علك لتبلیغ الأحكام الشرعية لفارد رسول دا أحكام شرعية او ما هو كتاب متجدد او د سره کتاب متجدد وي حقیقتا او حکما علك كحقيقة وي او حکما او كسوي حکما وي یا لکه په مسله حقیقتا دا چې الله ول نوې کتاب ورکو حکما دا مخکینه پیغمبر او پات شوی شریعت مرفوع شوی اوچت شوی دی بیا پیغمبر را لغله مقه کتاب ورکو دې کې تجدد دی خو تجددي حکما عليك رسولان سونه دي 313 او آسمانی کتابونه سوره 104 ولکه دې کې دا باز کې تجدد دی کړه یا لکه پوي پښولې رسولان 313 یو بل تعریف هم دی نبی عام دی که مقابله د پاروي او که مقابله د پار نبی مقابله د پاروي او که د مقابله د پار نبی دیتا نبی وي او رسول خاص ته شذاب د مقابله د پاروي مقابله بکای کنه مقابله د پار د ویږي وسلسله د رسول دا د حضرت نوح علیه السلام نه شروع شوې ده سلسله د رسول حضرت نوح علیه السلام نه شروع شوې ده ذهنم شروع رسیدلو خبر اسانه درازي ناغه نبیو کنه رشي والصلاه عليك درود دی صلاه و رحمت کامله دی علی نبی کوم اعتراض نبی ذکر او نبی ذکر کو رسول ذکر نہ کو منگوئی نبی عام دے عام چیزیں دا عام اکثر وجودن وی او اکثر وجودن او اشمل بھی کنا اشمل و اکثر اشمل دا الیقوی و ذکر کی الیقوی پس کوي ذکر کړي لای اول دا چې رسول خو بغیر رسول باندې کله کله اطلاق کیږي رسول لغوي او د نبی اطلاق بغیر باندې نکیږي یا لکه پوه پښې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې معاصب لګل معاصب ته نسبت د رسول کړه کنه وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د رسول اطلاق په غیر الله باندې کې په غیر د نبی باندې کېدلو لغوي اعتبار سره یا زده خبره د غړه وړه د نشي بس د شی وا چې نبی اشمل دی والصلاه علی نبیه محمدنا هغه څوک دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم محمد دا صيغه د اسم مفعول لکنه د سنه ماخوذ دي محمد يحمد تحميدا فهو محمد صلى الله عليه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لچ محمد نوم کې خستل شولو اته یا دولس کسان مخ کې داسې تیر شویو چې داغي محمد نوم او احمد نوم داسې نوم دی چې مخ کې یو قسم داسې نه دی تیر شوی چې داغي احمد نوم دی ذهنم شو رسیدلو محمد نوم الکه د دې اعجاز هم داده که حرف کټ کړي قطع کړي به با معنا وي به معنا بنوي او محمل لفظ هم ناراضي خام محمد او کو یو حرف تر نه کټم کی میم نو حمد او کو دا بل حادث تر نه کټ ک مد لویوالی ته وای کنه او کو دا بل میم دې ته کټ کو نو دال الله په ذات او په صفات باندې دلالتونه کوي کنه د رسول الله مبارک نوم کې لوی کمالات دي نه شانته کلمه د جلال کې الله کې
حمزه لري کا لله شو خاص الله کدا بل لام دې لري له خاص د الله د پاره او کدا بل لام دې لري نو هو دې او هو د الله په حویت باندې دلالت کوي ذهن دې پورا سیدل کوي کما بھی پتاوي تفسیر مولا علی قاری سے وہ تفسیر کبیر والصلاة على نبيه هذا غسل يونس ها سيد والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد عليك آغا محمد صلى الله عليه المؤيد چې تایید کړی شوی دی مؤید دا اسم مفعول دی دا بابي کم باب نه دی دا بابي ته ها دا بابي تفاعل نه دی حوالک باب تفاعل نتأيد تأيد ستوي تأيد دا ماخوذ دے دا یدنا او ید چه دینو دا قوت توي ستوي قوت توي لکی المؤيد عليك تأيید کڑے شوے دے تأيید کڑے شوے دے عليك دا رسول الله مبارک تأيید کڑے شوے دے فدلائل سرکنا بساطع حججه باغوچت دلائل سرا ساطع ظاهر او رافع توي ظاهر او رافع توي اوچت دلائل سره تایید کړي شوی دی الک بساطع حججه دا کوم اضافت ته يرجي وي دا اضافت د صفت موصوف تر یعنی بحجج الساطع بحجج الساطع باغ دلائل سره چاغ دلائل اوچت دي او اوچت دي او ظاهر دي حجت دلیل تروي حجت چاته وي په لغت کې غلبه ته وي حجت په لغت کې غلبه ته وي او الکه حجت تم حجت زکوي دلیل تم حجت زکوي چې دام سبب د غلبه د خصم دی سبب د غلبه د په خصم باندې سبب د غلبه د په خصم باندې یا لکه پوښ په دې خبره واو د دواړه یو حجت دلیل متوي کنه او دلیل ما يثبت به الشيء چې ثابتيږي په دې سره شی ها او ما ثبت به الشيء سيد دغم سيد خير ما يثبت به الشيء ثابتيږي یا لکه یا ما يثبت به دعوه به ثابتيږي او یا غبل منطقیم کول شي قول مؤلف من القضايا اذا سلمت لزمت عنها قضيه الاخرى قول دا یو قول مؤلف چې مرکب وي من القضايا د قضایاونه اذا سلمت کله چې تسلیم کړل شي لازمیږي د دینه قضیه اخرى یو بل قضیه هلکه په مسله باندې ذهن ورسره پیښولې سوچ خو برابر دی کنه ها سوې شاهجان خاري صحیح خاجي یا لکه پوښو په خبره باندې سوچ خو برابر دی کنه ها بساطع حججه اوچت دلائل وواضح بیناته او په واضح دلائل سره په واضح معجزات سره بینات نه مراد سدي معجزات د رسول الله مبارک تایید کړي شوی دی په واضح معجزات سره معجزه یو دلیل دی
تاسو ویلو دلیل دوه قسمه یو دلیل لمی او بل دلیل انی دلیل لمی او دلیل انی اسحاق تعریف یو کی دليل لمي استدلال من جانب العلة على المعروف او دلیل لمی دی ته وایي چې استدلال من جانب العلة على المعلول لکه ماسخوتن ټیم دی ظاهره کور تروان دی د غر په سوکې کور دی او لحاظ ویلی دل چې اور بل دی د شپې خو اور ښکاري کنه چې اور ولیدل د دلیل اونیولو چې دې سره به لوګی وي دا استدلال من جانب العلت على المعلول شولو علت اور دی کنه معلول باندې چې هغه څه دی لوګی دی او دلیل انی استدلال من جانب المعلول على العلة الکه د ورځې روان لوګي ویني چې د کور دراوريږي را روان دیږي تنور لمبړې او روټي به وسبسي تا دلیل ونیو دا چې اور بل دی دا استدلال من جانب المعلول وواضح بی الکه د قران او حدیثو کې چې څومره دلایل دي د الله په وجود باندې دا ټول دلایل انیه دي سدي دلایل زمکه او اسمان دا دلالت په توحید د الله باندې کوي دا کوم دلیل دی دا دلیل انی دی دا استدلال من جانب المعلول بالکل تاسو په منطقو کې ویلي دي کنه چې واجب تعالی لا ينتجو او واجب تعالی لا ينتجو مبرهن نه دی بل هو برهان واجب تعالی په خپل دلیل دی بیا به در باندې سو کې اعتراض کوي چې موږ دلایل علوی جوی سفلی دا د الله په وجود او په توحید باندې پیش کوو نو دا خو بیا موږ دا دلایل انی دي دلایل لمی دي دا لکه پوه شئ خاجي وعلى آله او صلاة السلام دی علی آله په اولاد د محمد صلی الله علیه وسلم الکه نقطه غیر د پیغمبرانو نه په بل چا باندې صلوات والسلام ویلې شي جواب مونږ الک مستقلا نشي ویلې او طبعا ویلې شي چې رسول الله مبارک باندې وی او به په اولاد باندې وی او په اصحاب کرام باندې وی خیر دې ذهن دې په رسیدل آل یو حسب ها مستقدس چې ته والصلاه والسلام على آله واصحابه پیغمبر علیہ السلام پکې یاد نه کی ذهن دې پورس یا والصلاه والسلام على ابي بکر یا دغه شان ترکنه او یا بزرگان یاد کې بس دا ټول په دې کې داخل دي اصحاب کرام یاد دا اصحاب کرام پورې دي صحابی رضی الله عنه بیا بزرگان تر رحمه الله تعالی ژوندۍ دامت برکاتهم العالی او چې وفات شي وي نور الله خبره یا مرحبا رضی الله تعالی عنه ویل نو د جمهور جائز دا خو بهتر نه دا جائز دا خو سن دا بهتر هدايي مولا اکثر زینو کې ویل دي ها امام صاحب دا په بازو جواب او یا د فرت محبت د وجه نشه شاګردان ورپسې لیکلي دي او دا غیر زیات مینه محبت ورشي حاجی نو علی آله او په اولاد د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم الک آل دا په اشرافو کې استعمالیږي او اهل دا په ارزالو کې استعمالیږي اهل په ارزالو کې استعمالیږي اهل الحجام ویل کېږي کنه
او یا لک آل النبی صلی الله علیه و آله وسلم. لیکن موږ مخکې بحث کړو یو بحث یو وعلى آله په اولاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم که آل حسبی وی او که آل نسبی وی د نسب او آل حسبی رسول الله مبارک فرمائے کل تقی و نقی فهو آلی هر هغه تقی چې د حرام نه ځان ساتون کې و نقی او د شبهات نه ځان ساتون کې وي نو دا زما په آل کې داخل دی آل او په اهل کې څه دی داخل دی لکه اهل کله کله یو بل په ځای استعمالیږي کنه وعلى آله واصحابه او په اصحاب د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نے الصلاۃ والسلام علیه. صحابی چاته وي من رأى نبيا صلی الله چې لیدلی وي رسول الله مبارک وآمن به او ایمان پر وړی وي ومات علی الایمان او وفات شوی وي په ایمان باندې وفي حیاته او په ژوند رسول الله مبارک کی وي هغه دنیاوی ژوند پاره مساله باندې ذهن رسیدل چې حضور لیدل عام دي که حقیقتا وي او په حکمان وي. عبد الله بن مکتوم صاحب دا پسترګو معذور صحابي رضی الله عنه وجي ویاله ک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زلو پسترګو لیدل او حکمان لیدل او ایمان پر وړي کافر تی وته ابو جهل ابو لهب ترنه وته لروجي او یا لکا مات علی الایمان مرشوی می په ایمان وفات می په ایمان مرتد تیوتلو مرتد ترنا وتلو او یا لکا په ژوند رسول الله مبارک که اوسم سوک لال شي مراقبه شي او د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم روزه مبارک تروزی او یاد داسې په یو ځای کې او مراقبه دی وکړه او په مراقبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فضل مبارک کې یا په ذهن مبارک کې په امر وجدادي سره ولیدلو نو لہذا د تم سنویل کیږي صحابي وته ویل کیږي ذهن د پور رسیدل ها صحبت شرط او په ژوند کې کنه په ژوند مبارک کې صحبت سره شي دا خو یو امر وجداني سیز راغلی دی د دې تعبیر ابن شکول له په دیوان جلال الدین سیوطی سے الحاوی الفتاوی کې پورا بحث کړی دی یا لکه پوښولې په دې خبره باندې راځي دا حاضر ناظر نه دی ښا ذهنم پورا سیدل روزي بریلیان عقیده چرته اختیار نه کوي وعلى آله واصحابه هدات الطريق الحق هدات الطريق الحق هدایت کون کې دي د لارې د حق الکه هدات جمع د هادی دا او هادی چاته وي هدایت کون کې ذات من له الهدایت ذات من له الهدایت او تاسو خو ویلو چې د هدایت ډیر اقسام دي د هدایت الکه یو قسم د هدایت اراءه الطريق دی لار خودل چا د تویل پېښور کم خاله مرتوجو دیتا اراءة الطريق وإذا عند أهل السنة والجماعة او یا لك بل هدایت د معتزله په نسبه ایصال الى المطلوب مقصود ترسول د لاس نیونی سو پېښور ته بوزي او دریم نمبر هدایت طبيعي دی هدایت طبيعي لکه معشوم پیدا شو د مور سینې ته زر خل اچي او په استعمال ویږي دا کم هدایت ده دا هدایت طبيعي ده او یا لکه بل هدایت کسبی ده الکه یو سړی دی یو فن کې ډیر مهارت حاصل ویږي کار کوي بس بیا وت الله جل جلاله هغه
مهارت او حاصل شي بیا نوی نوی سيزونه جوړي نو دا کم هدایت ته دا هدایت کسبی دی په کسب سره حاصل شي بل هدایت الهامی دی الکه مثال پته ور باندې مچی ده کنه الله جل جلاله وته هدایت وکړلو ځان لا مسدس کور جوړ کی او خبزیدار دومره مضبوط مسدس کو ځان له مزیدار کور جوړ کی کنه او پاره کې بیا بچیم وروړي او خپل سره او رسول راځي نو لہذا دغه تر کوم هدایت وي هدایت الهامی وته ویل کیږي الله جل جلاله او یاد شانت تو تکری دي هغه جاله چې جوړي سمرا په ناشنا انداز سره جوړي په خپل جوړي ها او لہذا دغه او بل هدایت وهبی دی چې د الله له طرف نه یو کستا لغلارو خو الکه ایس یو کس ته واغه بس په تور غرونو کې دی او مدرسې او پیش په خبره باندې دعوت او تبلیغ او داسې د کانو خلکو ترس طریقې خان قاهونه دعوت چام نه دي خودلی او بس اسه د په ذهن کې رال شي رب بس راشه پیش په خبره باندې دی او داسې مدرسې ته زوراله لږی او مدرسه کې داخله واغستلا او قران یاد کو او له دا بیا دې ته هدایت وهبي وي خو یا لک اسنه چرته عجب د کران شي او نو چې بس اورسیدما او دا ټول خلک چې دینو دا تباہ او بربادي او صرف زیما الایمان بین الخوف والرجاء یریږي با چې اسره دا ارسم کراس نشي او اسنه تباہ او برباد نشم جړابم کله کله کې عمل لبم نه پاتې کې عمل کې بم خو کوشش پکې جی خدا دغه دې ته کم هدایت وي هدایت وهبي وتر ویل یا لکه په مسله باندې ذهن ورسېدل ها سوې کله زمينه ود شي وي او دا سترګې چې خماري ها څه یخي دا خیر په خوب کې سبق لري او ذات طریق الحق دا هي اصحاب کرام چې هدایت کوونکي طریق الحق طریقې د حق تر ورځي الکه اشاره دی خوره ته چې اصحاب کرام معیار حق دی خدات الطریق الحق کنا مدودیانو باندې رد شو په شیعاګانو باندې رد شولو ذهن د کور رسیدلو په وابیانو باندې رد شو د ډیرو احادیثو نه انکار کوي عزیزان ته اهل الحدیث وایي انا خدات الطریق الحق هدایت کوونکی دي په طریقې راځي آمینو کما آمن الناس کنا مالک معیار حق دی کنه دی رضی الله الکه د لارې د حق جی هغه قرآن دی احادیث مبارک دی د جنت لار دانو د حق اطلاق په ټول باندې کیږي وهماته او د همات جمع د حامد کنا حامی امداد کون کی توي محافظ توي جی ملک وهماته محافظ کون کی دی هی د حق منتدادین چارا رسول دی واسطه د اصحاب کرام سره واسطه د اصحاب کرامو د کټ کړه جاهل وي سند کټ کیږي کنه لولا الاسناد لقال من شاء ما قال د چا چې څخه خو خبره به کوله لولا الاسناد فسند له لقال من شاء ما قال عبد الله بن مبارک سے قول ده کنه بخاری نقل کړی دی ها همات او حامیان د حق دي محافظین د حق دي وبعد